نو په اویاو جوړو کې به دنده پنډۍ ښکاري او په پنډۍ کې به دنده نلې جنت ته جنت خدای دې زموږ د ټولو نصیب احادیث مبارکو کې راځي چې خلک جنت ته ځي جنت ته دې جنت نه دی خو یو پل دی پل الله بغل ته جنتیان ملائکه ته ویلي کې ودرو مثال جنت ته راو کړی دی او بدرول شي پاټک براش کې به جنتیان ودرې رب العالمین په فرشتو ته وایي چې دنیا کې لګي د یو بل سره سلک دی لاندې باندې او تاریخي خبرې دا ټولې مسلې ولا په دې ځای کلیر کې به جنت ته راغلي الصبر کلیر شي ختم بغض بنئ حسد بنئ گندگی بنئ صحابی راغی د الله حبیب توای چې جنت کې باندې هری د صفا او نوې دنیا کې چې نه هری کې چې پورا کاڼي پراته ډیر خوږی ښکاری نوې د جنت په نهر کې و پورا کاڼي یرنو وو کې چې دا کاڼي پراته امام الانبیاء ورته او کاڼي بګي د جنت په نهر کې اب پورا کاڼي نه اب یاقوت او مرجان کاڼي پورا کاڼي باندې سبو بو یو یاقوت او مرجان الله دې زموږ ټول مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه او طالب علم تپوس وکړ طلباء ډېر عجیب تپوسونه کوي ورته وی حضرت په قرآن کې الله وایي چې ولکم فیها ما تشتهی الانفس چې څومره غواړي هغه وایي پیچیدل وګورئ په جنت چیرې کنه چیرې مختلف سوالات خلق کوي البرکت مع الاکابر اکابر سره برکت اکابر خبر ډېری وزندار مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه ولسه جواب ورته دسی عجیب جواب ورته وی او په جنت کې به چیلم وی په جنت کې به چیلم وی خو د چیلم لپاره د اور ضرورت دی چیلم چې لګي نو اور بغواړي کنه ابھی آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا یہ چیلم لور پکار دے اور لو جہنم تطلب واڑی چور رالی مطلب دا چی پا جنت کی وہ چیلم نہیں چیلم اور واڑی آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا نو اور دا پارا پا جہنم تطلب واڑی پتہ بولے گی دلے چی پا جنت کی وہ چیلم نہیں تعلیم کی تپوسو کو مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت اللہ علیہ حضرت جنتیانو جب کو عربی دا وچی دوزخیانو جب بسی دوزخیانو جب بسی حضرت جواب ورکا تعلیم کا چلتا پختو والا ہوتا حضرت پر جواب ورکا بے جہنمیوں کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے جہنمیانو جب پختو دا بلا روایت ضعیف لے ہم جب پختو دا بہر صورت دیر خبلی جواب پہ ورکو دیسی و صحابو دا امام الانبیاء نے تدوسنا کول تو صحابی ورطوری فما اصلی اتوشت اصفا جنت لی نبی علیہ السلام ورطوری یہ با اصفا خدا غو سری با یاقوت او د مرجان او په هوا باندې وکړو ابا پسمه کې نسی کړه ابا د جنت اسیا هغه په هوا باندې وکړو نو صحابه او د امام الانبیاء نه ډېر خولي قیمتي تپوسونه ځان به دې کویو نبی علیہ السلام په مانځو والا شاده او صحابي په مانځو والا نبی علیہ السلام امامتي نبی علیہ السلام سمع الله لمن حمده شاید صحابی حمد شروع کولو اونکا جدا یو بومو سر سیوا کی اندردیر جدا اللہ بلیگ یو بومو سر سیوا کی چه ربنا ولکا الحمد اجر تدیر سپشت کی وہ سیوا کی نو خو ربنا لکا الحمد سمر الفاظ سیوا کی دون رب اجر سیوا کی صحابی کو سدیر شیخ حمد نبی علیہ السلام جسن سلام ہوئے بینا کلمات چاوی دا کلمات چوبی صحابی بلوی ننوائی شابا چوبی ویدا مولی ویسا کبھی تپوسو کو جسن تا دا کلماتو بھی کنا دا فرشتو جو جماعت راکو
یوی وی دا اجر بزوڑو بلی وی دا اجر بزوڑو بلی وی زبڑو ملائک دسی اڑاندے کے دل پری اجر بس یوی وی دا اجر سخی دوا بلی وی دا کلمات بزوڑو ما دیر تعجب کو چی دوبر ملائک لدی کلمات چتور لپارا دوبر ملائک راغلیو چی دا کلمات یوی زبے اچتو بلوی زبے اچتو دومره ډیر ملائک جماعت راغلي ما ځکه تاسو کو چې دا کلمات دې مانځ کی چو دا چو اسی خلې منځو په طریقه اسی خلې عبادتو په طریقه امام الانبیاء علماء سره کې نه تاسو دې کوي علماء نو طریقه څه کوي د امام الانبیاء د مانځو بولی سي چې الله اکبر وامرو به تکبیر تحریما داوا مولی سے اللہ اکبر پڑھوں بے واما کہنا لاس پڑھوں بے اجرو سنگو دیسی جنیات مطرح دیسی واما اللہ اکبر لا سنو اللہ اکبر برب یوزے ہوا مکنا رنبے لا سنو جد کمو کہنا بیا رسل اللہ اکبر مولی سے سن طریقہ وکمو نبازی علماء وائی لا سنو اللہ اکبر برب جد برغی اجتا او صاحب دا ہدائی وینا رنبے لاسونا اجت کا ابیا وی اللہ اکبر چی دا لاس دسی کی کنا دی مطلب دارے خدایا ستانا علاوہ دا اچھا جوئی نمانا رنبے با لاسونا اجتا ورکی دسی ہوکے لاس دسی کی کنا دی مانا صدا خدای استانا علاوه د اچھا جوئی نمانما نبی آباوی اللہ اکبر خدای صرف تالوی مائی یا من شروع که چی در منز بخوان پوش دیسی وکا یوزل کن دیسی لا سجد کا وی خدای استانا علاوه من طول لویی در ویستلی یا وی اللہ اکبر صرف تالوی مائی یا من شروع که چی در منز بخوان پوش تا دا منز مزاوار تا دا منز خوان مقدر یا رسول چکل تا مانز ادریگی او تعوض الصناء و فارش نتوی الحمدللہ رب العالمین دا منز وقف وقفوئی الحمدللہ رب العالمین چکل توی الحمدللہ رب العالمین رب العالمین فرشتو توائی حمدنی عبدی اے فرشتو زما بندہ زما حمد زما بندہ زما حمد منس حقیقت نظام خبر ہے مڑان نمم بدلت امام ولاڑیو آغا زینب دیورت چرادر نسو امام رکوع تطلی ندیب ٹیٹ راشی وی اللہ نفر جنہ دیشتری تکبیر تحریمان پارا قیام فرض دے فرض دب کو ولاڑو دے او دے دا آغا زینب فرقیتو راشی وی اللہ اکبر نا اللہ اکبر بیا اللہ اکبر دا با پولاڑا وے دا با پرجوٹونا وے دا دا پارا قیام فرض دے دے با دا آغا زینب فرقیتراش خبر دی چی مامان سکی سوپی چی تا ادری گی توی الحمدللہ رب العالمین رب العالمین وی حمیدنی عبدی زمان بندہ زمان تبیا وی الرحمن الرحیم رب العالمین وی اسنا علی عبدی زمان بندہ زمان تعریف زمان بندہ زمان سنو زمان بندہ زمان تعریف یا توی مالک یوم الدین رب العالمین وی مجدنی عبدی زمان بندہ زمان وی بیان دو رزی در قیامت حقدار لغا یوشا تقی عثمانی سے دامت برکاتکم العالیہ بھی خود خبر نہیں کری ہے وہی کنا مانزک استاس توجہ نہ برابر مانزک توجہ نہ برابر تدید طریقہ دا دا چلا مانزک ترجمہ کس دیکھے دا منز ترجمہ کس دیکھے نو چلا منز کم آیات ہوئے الحمدللہ رب العالمین نو دا دیدی ترجمی تصویر باعث توجہ برابر ایاک نعبد و ایاک نستعین بس ترجمه تے سوچ کا وہ منس کا وہ توجہ برابر ندیوی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کو استاد مدد ہوا رب العالمین فرشتوں توحید
دا آیات نیم زمان دا بنده دی و نیم زمان عبادت مالکی او امداد ځان ته غواړي نو دا زمو د بنده په نیمه شو دا ولني درې زمان لپاره دا یو نیم شو تاسو د مانځه حقیقت نه تاسو د علماء څه وایي تاسو ورېدلي وي په یو قدم د عرش پورې رسي ما لیدلې دی رفتار د درویشانو ټیک ده که نه مړه دا دې څه ګډې وډې مونږ داسې نه وایو دا ګډې وډې نه دي چې یو قدم دی د دې ځای نه اوچت کړي نو عرش ته ورسي مونږ وایو چې دی یو الله اکبر ووایي که نه نو په خپل کلي کې به ولاړې او د عرش د مالک سره دې رابطه برابر شوه یو الله اکبر ځکه خو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي هر څه حرام کړل په یو تکبیر دې د عرش د مالک سره رابطه برابر یو الله اکبر دې بیا وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رب العالمین فرشتو ته وایي هذا لعبدی دا ټول زما د بنده لپاره په دې کې ما لپاره سلو و نیغه لار راته د یهودو د نصاراو د لارو نه مې بچ کړي نو دا ټول زما د بنده زما پکې نه وو او په آخر کې رب العالمین وایي ولعبدی ما سأل ای بنده چې ما نه څه وغوښتل دا ټول مې وله ورکړل په یو فاتحه باندې چې ته ولا ضالین ووایې لږ علماو نه مونځ زده کوئ لږ علماو نه د امام الانبیا د مانځه طریقه خو زده کوئ امام الانبیا وایي سجده کوئ په اوو اړوکو باندې سجده کوئ په اوو اړوکو دوه شول که نه دوه دا شول او دوه دا شول لکه چې سړی سجدې ته لاړ شي لکه تاسو خیال کړی وو دا سپین سیلګي نه دي نو دوه د خپو د اړوکې شول بیا ورپسې دوه څنګلان څو شول څلور بیا ورپسې دوه لاسونه څو شول شپږ بیا ورپسې تندې څو شول اووه ټیک ده که نه نو چې زی ړومبې به دا کېږي بیا به دا کېږي بیا به دا کېږي چې راپاسي ړومبې به دا روچت بیا به دا روچت کېږي بیا به دا روچت علماو نه د سجدې طریقه خو زده کوي علماو نه مونځ زده کوي مونځ راځئ د علماو سره کښېنئ مونږ درته هېڅوک نه وایو د امام الانبیا د مانځه طریقه به درته ښیو چې نبی علیه السلام به مونځ وکړو څنګه به یې مونځ کوو قرت نو صحابي وایي ډېر ښکلی نه و وی نبی علیه السلام راته د قل اعوذ برب الفلق د قل اعوذ برب الناس فضیلت بیان چې دا ډېر قیمتي صورتونه دي په دې کې د مانځه ټیک دی چې مانځه ټیک شو د امام الانبیا مانځه ته مخکې جو دغه دوه صورتونه یې په مانځه کې دي ما دې وي دا غري اتا د چې اوس فضیلت بیان کو دا غري او دې راته فضیلت بیان کو چې مانځه ته مخکې شو دا دغه صورتونه راځي مانځه کې ویل وینا اذن علماء سره کېنئ هېڅوک تاسو ته نه وایم تاسو ته زه یوه خبره کوم چې موږ دا علما وپېژنئ بس دا خو سمپل خبره ده که نه موږ دا علما وپېژنئ لږ موږ وپېژنئ موږ سره لږ کېنئ موږ خواله لږ راشه دې فقیرانو طلباو ملنګانو خواته لږ راشئ تاسو به موږ وپېژنئ موږ به تاسو یقین وکړئ چې موږ هم نه یو پېژندلي د خدای په کور کې ناست تاسو هم نه یو پېژندلي که تاسو دا علما وپېژندل که نه تاسو ترې ډک وو نو څه به جرم خو تاسو هم ناستې د لرې نه یارېږئ نږدې خو راشه که نه ما سره خو وګرځه که نه ما سره خو کښېنه که نه ما سره خو پاسه که نه زما ډک خو وګوره که نه زه یو پروګرام ته تللی وم یو کس راغی زما پټکۍ ښکل ما ته دا دې ولې ښکل وی مور مې راته وی چې که دا مولي صاحب دې ولیده نو دله به پټکۍ ښکل مې زه صحیح بس تا دا یو چاهت مې پوره شو ډکې مې وی زموږ نه خبر یې خدای ته وګورئ چې موږ په تاسو ډېر خفه کېږو خو تاسو موږ نه پېژنئ نو کله به مو پېژنئ وبه م پېژنئ خو چې نه یو نو وبه م پېژنئ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی او مذهب حق یم مو وپېژنئ زه چې په دې کومه مسله د بادشاه خلاف ولاړ یم زه په حق یم قوم نه منله وی زه چې مړ شم نو وبه مې پېژنئ چې مړ شم نو وبه مې پېژنئ چې مړ شو وی زما د حقانیت پته به زما د مرګ په ورځ ولګي
چې مړ شو او جنازه یې وشول یهود خبر شو غیر مسلم بیمه یې ښخوئ مونږ یې لږ مخکې دا امام المسلمین لکینو مه یې ښخوئ خلق براتو دسې به ولله مخ لیدو چې هغه ځای ته ورتلو کلمه به یې ویله 20,000 غیر مسلمو 60,000 غیر مسلمو د امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه د مرګ په ورځ باندې ایمان راوړ 60,000 غیر مسلم راوړل اسلام یې قبول کړ موږ د امام المسلمین حقانیت وپېژنو نو هم پېژنئ خو بیا به ها اوس هم پېژنئ نه څوک وایي بنګله یې جوړه کړه څوک وایي ګاډی واخیست څوک وایي کور یې پکې جوړ کړ الله اکبر خیر دی هغه هم پېژنئ موږ بنګلې به موږ نه چې کله نه یو نو تپوس به وکړي خیر دی ها ویل افضل شاه مولوي صاحب بنګله کوم ځای وه نو یو بل یوې مدرسې ته بولي په دې مدرسه کې به تدریس کوو ښه بلې ته وایي موزي په دې کې به تدریس کوو ښه په دې کې به بلې ته وایي موزي نه دا هغه بنګله کوم ځای راغلی چې زه بنګله جوړه کړې ده ماربل پکې لګېدلي په اخر کې به یو پردي کوارټر له بوځي چې هغه بنګله دا او دې به پکې اوسېدو دا د پلانکي کور او دې پکې په کرایه کله کرایه کورونه به وینئ د آخرت خېچل د خور آبادي به وینئ دا به د علماو بنګلې ښه زمونږ بنګلې نشته زمونږ نیت دا دی نیت ما ورته وایي زمونږ نیت دا دی ستا د مور زما پګړۍ خوښه ستا د پلار د مولانا صاحب پګړۍ خوښه دا پګړۍ خوښېږي زمونږ نیت هم کتلی دی مونږ وایو راوله دې بچي ما سره یې کېنوه سبق ته پلار چې زه ورته سبق شروع کوم او شروع کوم او دې خدای د قرآن حافظ کړي نو زه به تا راوغواړم چې پلاره راشه تا د دې پګړۍ ارمان کړی دا پګړۍ به روانم او ستا بچي ته به یې په سر کړم چې سره د دې پګړۍ زړه ستا د مور دا پګړۍ خوښه وه هم مورې هم حافظ قرآن بچی والا هم یې سره د پګړۍ قسم دی چې دا پګړۍ ستاسو بچو ته په سر دا ایمان دی ایمان موږ لږ وپېژنئ مه خطا کېږئ موږ وپېژنئ دا علما دا پګړۍ راغلو ستاسو بچو ته په سر زموږ نیت دا دی موږ نږدې نه وپېژنئ زه وایم چې ما تا ته قرآن وښودلی ستا بچي ته مې وښودلی زه وایم چې موږ د ملک هر ادارې ته قرآن زموږ داسې مشران تېر شوي دي زما نظریه دا ده زه هم ته ماله په دې لاس کې هتکړی ور واچوه ته وایي تا ګرفتار وم زه هم ته په دې لاس کې هتکړی ور واچوه یو لاس دې راله بند کړه که نه زه به تا ته وایم چې زما یو لاس بند دی او ستا دواړه کوله وي هغه دې قرآن پروت دی رواله چې زه تا ته قرآن زمونږ د دیوبند یو عالم یې جیل چې جیل ته ورغی نو جیلیانو له قرآن راشه جیلیانو له تاسو له قرآن نه درځي زه تاسو ته قرآن ښووم په جیل کې مدرسه قرآن جیلیانو ته قرآن ښودو چې نیمې نه یې واړو نو رهایي راغله حضرت نن رها شو بعضې شاګردان ولاړ تا ته به د جیل نه رهایي میلو شي ته به یو منټ په دیوال به دې راځي حضرت شاگردان کار ولاړ دي او حضرت نه راوځي دندې نه سوال جواب وکړل ویل طلباو ته وایي چې ځي نن حضرت نشي راوتلی ما په جیب کې د الله کلام شروع کړی او نن ما نه قرآن نیمګړی پاتې کېږي زه د جیب نه نشم دروتلی زما به هغه ورځ د رهایۍ وي چې په کومه ورځ زه په جیب کې جیلیانو ته قرآن هغې ورځ به وځم زموږ نیت دا دی زه وایم چې پولیس هم وي چې په دې چیک پوسټ ولاړ وي ټوپک ورسره وي او د ملک حفاظت یې کولی خپله ډیوټي کولی خو چې دا د قرآن حافظ هم وي چې د هم ډیوټي کولی هم یې د قرآن قسم دی چې مقصد هم دا دی زه وایم چې فوجي د ملک سرحدات ساتلی او د قرآن تلاوت یې کولی زه هم چې ستا بچی د ډاکټر وي خو چې د قرآن حافظ هم وي چې انجینیر هم وي او د قرآن حافظ هم وي واما ستالور دی ګورم وې ستالور دی د خاون خزم وې او چې په مصلا ولاړه وې چې د شپې په دې باري قرآن زموږ نیت دې او هم پیژنې چې علماء پیژنې دې قربانې شیخ الهند رحمت الله علیه چې قبر کې کېښودو دا وجودي دې سي موسی
دا ولې حسین احمد بدری دا د راز دا به له پجید کې ریمانډونه ورکول دي حسین احمد بدری رحمت الله علیه زلاړو طلباو د اساتذو خدمت ورکړي خان د اساتذو خدمت ورکړي خان امام شافعی رحمت الله علیه ما د استاد په مخ کې د کتاب پاڼه پتی زله راغلی خاص طلباو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د استاد نوم چا واغستو سیډړای ور سیراجی سبب یولې پتا زما د استاد نوم واغست چې زنیخ کې نن دوی وایي په پټه تدبیر حسین احمد مدنی رحمت الله علیه جیل کو شیخ الهند رحمت الله علیه نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه بسیلان جیل ورته ته ولې راځي تاسو ګناه ده دغه ګناه وی چې کوم ګناه زما د استاد د هغه ګناه ده شپې به می استاد له وګرځاو یو بابا به سره واستي سینه پوری به یولې هغه بل دا یخمات ولګي و تړ بشوي نو حضرت رضی الله تهجد پټې کړې هغه اکابر لرم چې پچې کې تهجد کړې زه هغه مشران لرم چې پچې کې چې یا قرآن خوللې زه هغه مشران لرم چې پچې کې انګريزان دالي حقانيت تکتري د ایمان د دې سفارش علماء او پیجنې دا مدرسې او پیجنې دا علما راشه وګرځي مسره کدی راکی د پیسو لالچ مونږ کدی راکی د گاډو لالچ مونږ کدی راکی د کورونو لالچ مونږ نو په مخ راته وره په مخ وای ته باندې لالچ مونږ راشه وګرځم راشه نو پیجنې وی یو ورځ د شپې د پاتې چې حضرت ته نبوت په هغه چیچل کول دي ته حسین احمد له وو خو یخې دي مې حضرت د وبارو ورته تاسو چې په تړ وو داس کوي دا ما وجود اوري نیولي نو سحر له غیخ مات شوی خدا تماله بسلور کال به خپل استاد د وجین کې وګړل طلباء وایي سلور کال کې سبق قضا وجین کې ناس نو سوي سلور کال سبق قضا شو د استاد دعا کوم زه په ورسو خان چې د جیل نو ته الله مدینه منورې استاد د وګود تړمولو برکت د جیل د ساتلو برکت چې انګريز چې کړو په سلور کال کې جیل کې وېست چې وته الله مسجد نبوي ته ووست او په اخر مسله الله کې نو ولکه کوم مسله امام الانبیاء د احادیث درس کو پاړس کال په مسجد نبوي کې د احادیث درس کړو پاړس کال امام الانبیاء کو مسلم ناصر هم د توایو قال رسول الله یا به قال صاحب هذه الروضه تدي روضه خاوس دې سید محمد حسین احمد مدنی رحمت الله علیه سید کوم چې سلام پیش کو په باب السلام موږ سوایو الصلاه والسلام علیک یا رسول الله چې روضه خواته یو دې څنګه نه کوي هغه ځای خبره کوم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه سید دې چې ورغه سلام الله تبوی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا جدی اے زمانی کا پتا دی سلام اے زمانی کا پتا دی سلام زمانی کا دلته دې نو الصلاۃ والسلام علیک یا جدی اے زمانی کا پتا دی سلام وی خاص ملاره چې علماء طلباء مدارس په پیژنې ډېر پاک رشتہ ده دلالت خلق دې خاص رمزي د وګرځا اخر کې وایي چې دا خو مړه سفقیران وندلي دا واسي سفقیران اسی دا خو ویلم د شاهان ښکاری او نور علماء د ملنګان په ظاهر بادشاہان دي او اندرون کې ملنګان اب ملنګان پیژني او به ویلي علماء او طلباء سره مدارس سره درس کوي خصوصا ماشاءالله دا تاسو مدرس علاقه کې خو مضبوطه مدرسه ده درس نظامی په اعتبار سره زور ډیر لاړ غواړم او د دې اکثر مالی مشکلات کوشش کوي دې سره هر مرحله کې خپل تعاون کوي دې طلباء او روح هغه کې وسره تعاون کوي
امارت کې تعاون کوي او ان شاء الله یو خولي علما به خدای د دین فارغ دي او ته امت ته ورکړي